وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین کرام، د قرآن عظیم الشان نا په اعتبار د الفاظ سره مختصره غندی حصہ ماستاسو حضور کی تلاوت کا رب کریم جل مجدہ پدې آیاتونو مبارکو کې د دوه قسم خلقو حالات بیانای. یو هغه څوک دي چې هغه د آخرت نه غافل دي او صرف د دنیا طالبان. دا وی د آخرت سره سکار نشتا، بس د دنیا په طلب کې ګرځي چې دنیا را ته ملاو شي. داسې خلق چې د هغوی طلب صرف دنیاوي او آخرت سره سکار نه وي، نو الله جل مجدہ فرمایي زه ورله دنیا ورکم خو آخرت کې ما سره څه برخه نشته. د آخرت د هغه برخې نه محروم دي. خو ټول داسې نه دي، څه داسې خلک هم شته چې هغوی دنیا او آخرت دواړه ګټي. په دنیا کې هم د رب ذوالجلال د مرضی مطابق زندگی تیرئی، خود آخرت خیال ساتي. که دنیا غواړي نو نیک دنیا غواړي، او د آخرت چې کمی برخې دي هغه هم غواړي. او رب ذوالجلال فرمائی انا عند الظن عبدی بی، زما بنده چې ما باندې څنګه ګمان کی زه ورسره هغسې معامله کوم. اوس که چرې کوم خلق د دنیا تلاش کوونکي دي او د آخرت سره سکار نشته، نو رب ذوالجلال هغوی ته دنیا ورکوي، خو واقعي په آخرت کې هغوی ته هیڅ هم نه ملاویږي، بلکې د رب ذوالجلال د قهر او د عذاب مستحق ګرځي. همدارنګې هغه خلق چې د هغوی
په دنیا کې پزړه کې فکر د آخرت شتا، هغوی سره د احساس شتا چې دا ورځ شپې خو تیریږي، وروستو یو نه ختمېدونکې زندګي را روانه ده، هسې ناغه مې تباه و برباد شي. نو د دنیا په ژوند کې دی بیا د الله جل مجده نه نیک دنیا هم غواړي، خو آخرت هم ترنه نیک غواړي. او داسې کسانو ته بیا الله پاک د دواړو جهانو خیرونه ورکوي. زه د ځان نه درته نه وایم، رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کې فرمایي ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. په دې خلکو کې بعضې خلک داسې دي چې هغوی وایي ای زمونږ پروردګاره مونږ له په دنیا کې هم دنیا راکړه، د آخرت غم ورسره نشته. نو الله فرمایي زه ورله دنیا ورکم، وما له فی الآخرة من خلاق، خو د ده په آخرت کې برخه ما سره نشته دی، دی به د آخرت د برخې نه محروم. اوس ټول خلک داسې دي وی نه، دا خو بعضې خلک داسې دي، خو چې کم نور بعضې دي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. او بعضې د دې خلکو نه داسې دي چې هغوی وایي چې زمونږ پروردګاره مونږ له په دنیا کې نیکه دنیا راک، د حلالو دنیا راله راک، او چې کله زمونږ انتقال آخرت ته وکړي نو په آخرت کې مونږ له نیکي راکا، آخرت هم زمونږ ښایسته کا، د آخرت د ښایسوالي نه مونږ مه محروموه، او د دې سره سره وقنا عذاب النار، د جهنم د اور د عذاب نه مونږ وساته. سبحان الله. معزز اوس داسې خلق چې هغوی صرف دنیا غواړي، نو مونږ او تاسو وینو انګریزان دي، هندوان دي، سکان دي، یهود دي، نصارا دي، دغه ټول خلق صرف د دنیا طلب کوونکي خلق. نو هغوی د دنیا په طلب کې چې لګیا دي، دنیا خو ورته دومره حاصله شوه چې د هغې حساب نشته دی. دنیا خو روزانه هغوی په کروڑونو باندې ګټي، ولیکن واقعي د الله جل مجده سره په آخرت کې حصه او برخه نشته. او هم دارنګې په آخرت کې چې دی د بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها روایت دی، هغه مبارکه فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې د قیامت ورځ شي نو الله تعالی جل جلاله با یو یهودی او یو عیسائی دغه بيدینه خلق دا به مسلمان ته اسپاری او ورته به فرمایي چې اے مسلمانه، اے مومنه، دا یهودی دا عیسائی د لاس نه ونیسه او بویزه او په جهنم کې ورګزار کا، هذا فداؤک من النار، دا ستا د دوزخ د اور د پاره فدیه شوه، په خپل لاس جهنم ته وروله. ځکه د هر یو انسان یو حصه په جنت کې ده او بله په دوزخ کې ده. کوم کس چې جنت ته لاړو د جنت هغه حصه ډکه شوه، د دوزخ حصه خالی پاتې شوه. کوم خلق چې جهنم ته لاړه د دوزخ حصه ډکه شوه، د جنت حصه خالی پاتې شوه. ستا چې په جهنم کې کومه حصه ده
دا یهودی او د عیسایونی سو پاغي کې ورواچو دا ستا د دوزخ د اور د پاره فدیه شوا هغه ستا د جهنم ځای په ده باندې ډک شه ستا خپل ځای په جنت کې شته هغه واخله خو د دې یهودي او د دې عیسایي چې په جنت کې کوم حصه وه خالي پاتې شوه هغه هم ستا شوه هغه هم ته واله نو ګوره رب ذوالجلال د ایمان خاوندانو باندې څومره مهربانه دی چې بیا به ورته په قیامت کې وفرمایي چې تا په دنیا کې د مسلمانۍ زندگی تیره کړې وه هغه څه بې فایدې نه وه تا چې کمې فایدې د دنیا او د آخرت وې هغه خو دې واخېستې خو اوس مزید دا یو فایده م واخله چې دا یو یهودي یو عیسایي ونیسه او یو بویزه او په جهنم کې ورواچوه هذا فداؤک من النار دا ستا د دوزخ د اور د پاره فدیه شوه اوس چې کله تا یهودي او عیسایي د لاسه نیولی وي هندو دې نیولی وي سیک دې نیولی او روان کړی دی وي او ته هغه په جهنم کې اچې او خپله جنت ته ځې دا به څومره لوی شان او مرتبه وي دلته خو هغه مسلمان ته د حقارت په نظر باندې ګوري لیکن په آخرت کې به بیا مسلمان هغه ته د حقارت په نظر باندې ګوري او بیا به خلکو د آخرت ته پته ولګي د میدان قیامت خلکو ته به پته ولګي چې یاره واقعي د ایمان او د اسلام زور اوس ښکاره شو دا مسلمانانو چې تکلیفونه په دنیا کې برداشت کول داسې نه و دا چې صبر مظاهره یې کوله داسې نه وه دا چې تکلیفونه ته یې غاړه ایښودې وه دا هسې نه وه نن په آخرت کې دوی ته چې کم مقام ملاویږي دا زمونږ نشته دی ځکه چې دوی په دنیا کې صرف دنیا طلب کړې وه د آخرت حصه لاړه تباه و برباد شوم د هغه نه هغه حصه د آخرت مؤمن مسلمان ته ملاویږي مؤمنان چې څنګه په دنیا کې کامیاب او کامران دغسې په آخرت کې هم کامیاب او کامران او کافران چې هغه مستحق د جهنم دي او همیشه د پاره به په دوزخ کې وي نو داسې به ډېر افسوس کوونکي وي یو به په اسلام پسې ډېر ارمان کوي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین الله فرمایي دا کافران به قیامت کې لاسونه مروړي کاش چې موږ مسلمانان وي د اسلام پسې به ډېر ارمان وي د مسلمانۍ پسې به ډېر افسوس وکړي وخت به تیر شوی وي بیا چې جهنم وویني او د عذابونه وویني نو بیا خو نور بم په دې باندې خفګان او مصیبت زیات شي دا کم چې د انسان او د پیری نه علاوه د فرشتو نه علاوه مخلوقات دي لکه زناور شو دا زناور چې میدان قیامت ته الله جل جلاله راولي ورنه به تپوس کوي چا خو در سره زیاتې نه دی کړی نو که زناور سره زیاتې کړی وي که انسان زناور سره زیاتې کړی وي د هغه زناور ټولې بدلې به د زناور نه هم واغستې شي او د انسان نه به هم واغستې شي کله چې د دې د حساب کتاب ختم شي دغه زناور به الله جل جلاله په میدان د قیامت کې خاورې کی خاورې به کافران به دا منظر ګوري چې یاره حساب کتاب خو ورسره وشو جزا او سزا ملو شوه خو لیکن څومره خوش قسمت ولاړه خاورې شو زه د نورو هر څه نه خلاص شو مونږ دپاره خو اوس دغه د جهنم سزاګانې ابدي دي دایمي دي خو بیا به هم یو افسوس کوي چې کله دوی دا منظر د قیامت ویني چې دغه زناور په میدان د قیامت کې رب ذوالجلال خاورې که
نو رب ذوالجلال فرمائی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا کافر به په میدان د قیامت کې وی چې کاش زم خاورې شوی وی چې نن زم د الله د نور عذابونو نه بچ شوی وی دا افسوسونه ورمانونه بیا د په ځای باندې نه راځي اوس کومو خلکو چې په دنیا کې هم د الله پاک جل مجدوه نه دا تمنا کړې ده چې مال نیکه دنیا راک او آخرت هم راله ښایسته کا دنیا مې هم ښایسته کا او آخرت مې هم ښایسته کا یاره د هغه خلکو وسوې دا څومره بختور خلک دي چې دنیا هم وګټله او آخرت هم وګټه داسې خلک شته دی نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم فرمایي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ عثمان غنی د مانه په دنیا کې سو پیری جنت په بیه باندې اغستی دی جنت رانه په بیه باندې اغستی دی هغه سره د دنیا ډیر مالو خو د حلالو مالو او هغه مال د خپل رب نظار کو د خپل محبوب نظار کا آخرت په وګټ عبدالرحمن بابا فرمای وی رحمان حسبی وقف سوداگر نه دی چې د دین متا بدل په دینار کا زدا سے بے وقوف سوداگر نیما چې دین او ایمان اسلام په ورکوم او دنیا اخلم نا زو خيار سوداګرم دنیا ورکوم خو آخرت په باندې اخلم زچ دې خو خيار سوداګرم هغه خلق کامیاب شو چې هغه د خپل دنیا د رب نظر کا د خپل رب په اکاونټ کې جمع کا آخرت کې به ورته بیا د دې هغه نیکه صله ملاویږي عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه فرمایي وي ښه د دنیا چې توښه د عقبا کېږي دلته دې دنیا کې د هغې جهان سودا هغه جهان هم د دې دنیا په دولتونو باندې ګټلی شي خو که چرې دغه دنیا په ښه غرض باندې استعمال شو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمای چاته چې الله مال ورکړي او بیا دا سړیم نیک وي او مالم د حلال وي نو د پاره د حلال مال ډیر خده څومره ډیری ور سره خده ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای نعم المال الصالح للرجل الصالح د نیک انسان د پاره د حلال مال ډیر خره اوس د سره چې مال شتا جمعات به ور باندې جوړ کی مدرسه به پی جوړ کی کوې به پی جوړ کی لار به پی جوړ کی تالاب به پی جوړ کی پل به پی جوړ کی کند روندو یتیمانانو غریبانانو ته به ورکی علماء طلباء مساکین و مستحقین ته به ورکی زکاتونه به وباسي کم مصارف د زکات دی هغه اته قسمونو ته به ورکي لہذا د مال به په خزه باندې ولګيږي رب ذوالجلال ور سره وعده کړی دی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله تاسو چې د خپل ځانونو وړاندې د آخرت کور ته سلیږئ دا به تاسو د الله په نسبت باندې الته ملاوي دا خو ضایع کیږي نه دا خو جمع کیږي ګورئ دلته زمونږ د دنیا په لحاظ هم دوه قسمه خلک دواړه مزدوري کوي خو یو چې دی هغه ته دیاړي مار وایي بل ته سرکاري نوکر وایي دیاړي مار هم پیسې ګټي سرکاري نوکر هم پیسې ګټي دیاړي مار هم دغه مزدوري کوي سرکاري نوکر هم مزدوري کوي لیکن د دواړو په مزدورۍ کې فرق دی دې چیزی مزدوری کوي چې سه او ګټل خو ماخام بچول سره وړي کوي نه کو کور کې ناست ټکم ورته نه ملاوي کدیاړي کولا او د واده د پاره چټیو د مړي د پاره چټیو د خپل بیمار د پاره چټیو نو پاغه ورته د دیاړي نه ملاوي لیکن چې سرکاری نوکر دی درخواست ولی که نن زما پلار بیمار نن زما رور وفات شوی نن زما د رور واده دی ما ته چټي ملو شي په دغه ورځ د ډیوټي نه کړی
لیکن د حکومت د طرف نه هغه ته دغه ورځې دیاړي میلاویږي. کله چې دې د کار کولو نه یعنی معذور شي، کار کولو نه پاتې شي، بیا دغه دیاړي مار ته د حکومت د طرف نه دغه پنشن نه میلاویږي. لیکن سرکاري نوکر چې د کار نه پاتې شو، د حکومت د طرف نه هغه ته بیا پنشن میلاویږي. اوس دیم مزدوري کې هغه هم کوي، کومو خلکو دنیا کې څه ګټلي دي او بس خوړلي دي، خو لیکن دا نور د خدای د رضا کارونه یې پې نه دي کړي، دا دیاړي مارو. کومو خلکو جوماتونه جوړ کړي دي، مدرسې جوړې کړي دي، سرایګانې جوړې کړي دي، پلونه لارې جوړې کړي دي، د الله د رضا د پاره د الله بندگان هغه پاللی دي، د اوږو خیال خلکو خیال ساتلی دی، د بربنډو خلکو خیال ساتلی دی، د هغه مستحقینو خیال ساتلی دی. اوس چې کله د الله ورکړې شوی مال د الله په نوم باندې ورکړ، دا ضایع نه ځي. ګوره یاد ساتئ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې یرا کله انسان وفات شي، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث یا الا من ثلاثه. اوس درې سیزونه دي چې دا په مرګ سره نه ختمیږي، ورنه انسان چې کله وفات شي د عمل قطع شي، پریکړې شي. منځ په فرض و بس اوس په فرض نه دی، روژه په فرض و اوس په فرض نه ده، ځکه دی د هغې د ادایګۍ نه پاتې شه. لیکن درې څیزونه داسې دي چې دا په مرګ سره نه قطع کېږي، مرګ سره دا نه کټ کېږي. نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمایي الا من صدقة جاریه، یو د هغې نه صدقه جاریه ده. صدقه جاریه چې دی جومات جوړول، مدرسه جوړول، لاره، کوې، تالاب، سرای. دا یو طالب العلم له عالم له کتاب واغسته، تر څو پورې چې دا څیزونه استعمالیږي، دا په استعمال کې وي، او دا چا چې دا څیزونه کړي دي، جوړ کړي دي، دی وفات شو، دی په قبر کې پروت دی، لیکن د جوړ شوی جومات چې دی هغه استعمالیږي، خلک پکې منځونه کوي، خلک پکې تلاوتونه کوي، خلق پکې میلادونه کوي، خلق پکې ختمونه کوي، خلق پکې چې دی تراویح کوي، د نیکۍ مجالس پکې کوي، تر څو پورې چې دغه مسجد ودان وي، په دې کې د الله عبادات کیږي. دا سړی د دنیا نه ریټایر شوی دی، قبر کې پروت دی، لیکن دا قبر ته به دی پنشن ور رواني. په خبره ورسېد، دا ختمیږي نه، دا صدقہ جاریہ دا، دا جاری صدقہ دا. نام مطلوب ہے تحفے زکا اسباب بنا، پل بنا چاہ بنا مسجد تالاب بنا. کوي چې زما نوم دی په دنیا کې ژوندی پاتې شي، زه د یو نوم خاوند وګرځېږم، فیض د ما پسې جاری وي، نو بیا د هغې دپاره اسباب جوړ کا، پل بنا چاہ بنا، پل جوړ کا، کوې جوړ کا، مسجد تالاب بنا، مسجد جوړ کا، تالاب جوړ کا. ته به په قبر کې پروت یې او د ثوابونو دا لوی قطار به در پسې در روان وي، دا نه ختمیږي. او علم ينتفع به، نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمایي دویم نمبر هغه علم چې په هغې باندې نفع او فایده خلکو ته رسولی شي. ګوره قید پکې لګولی دی چې او علم ينتفع به، هغه علم چې خلکو ته په نفع او فایده رسولی شي. په کوم علم چې نفع او فایده چاته نشو رسولی، بلکې د عقیدې نقصان رسولی شو، دغه علم بیا د پاره فایده نه ورکوي. ګوره یاد سات، دغه علم صدقه جاریه نه ګرځي. اوس د یو صحیح مسلک عالم نه د یو کتاب ولیک، یا یو شاګرد ته علم وښود، هغه بل تخی، هغه بل تخی، هغه بل تخی، یا دغه کتاب ولیک او د دغه کتاب نه خلق فائدې اخلي، هم ته استفاده کوي او هم افاده کوي. ګورئ زمونږ فقهای کرام رحمت الله تعالی علیهم اجمعین څومره موده وشو، زرګونه کاله وشو وفات شوي دي، خو د هغې کتابونه په مدرسو کې طالبان لولي که نه لولي. دا محدثین کرام
چا چې د حدیثو کتابونه لیکلي دي، امام بخاری رحمت الله علیه، امام مسلم رحمت الله علیه، امام ترمذی رحمت الله علیه، وعلى هذا القياس ډیر د حدیثو کتابونه لیکلي شوي دي، زرګونه کال شو هغوی وفات شوي دي، لیکن اوس هم د هغوی کتابونه دا د طلبا علما لولي، هغوی په قبرونو کې پراته دي او دی چې لولي او چاته ښایي څومره ثواب د دې لوستونکي او د ښودونکي کېږي، دومره الله د هغه امام بخاری رحمت الله علیه په عملنامه کې ثواب لیکي. په خبره ورسېد دا نه ختمېږي، کتاب یې لیکلی دی خو هسې نه دی لیکلی، خو د صحیح مسلک دی. که دا د خراب مسلک خاوند لیکلی وي نو چې څومره ګناه د دې لوستونکي او ښودونکي کېږي دومره د هغه په عملنامه کې هم لیکلی شي. اور ځکه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي من سن فی الاسلام سنتا حسنه، چا چې په اسلام کې یو ښه طریقه رایج کا فله اجرها و اجر من عمل بها، د دپاره د هغې اجر دی او چې چا پې عمل وکړو د هغې اجر هم د دپاره دی، څومره چې د هغې کېږي دومره الله د ده په عملنامه کې هم لیکي. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، چا چې په اسلام کې یو بد خرابه طریقه رایج کا فله وزرها و وزر من عمل بها، نو د دپاره د هغې وبال او ګناه ده، او چې څوک په هغې عمل کوي د هغه څومره ګناه کېږي دومره د ده په عملنامه کې هم لیکلی شي. اوس داسې خو نه ده چې بس د خلکو ته قرآن وښودو، حدیث یې وښودو، کتابونه یې ورته وښودو، خو هلته عقیده یې خرابه ده. هغه چې دی د بوتانو آیتونه په اولیاو په پیغمبرانو باندې چسپاني، نعوذ بالله، نو ته څه وایې چې دا به هم دله دپاره صدقې جاریه ګرځي، دا به هم دله د آخرت ذخیره ګرځي. نه، د هغه دپاره وبال جان ګرځېږي، ځکه یو علماء حق دي بل علماء سو دي. د علماء سو دپاره د آخرت برخه نشته دی، هغه د دې نه محروم دي. ګورې یاد سات، نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمایي کنز العمال شریف کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی. سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د حدیث مبارک راوی دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمایي العالم والعلم والعمل فی الجنه، عالم د علم د عمل درې واړه به جنت ته ځي. فاذا لم يعمل العالم بما يعلم، پس کچر دی عالم په خپل علم باندې عمل نو کړي، کان العلم والعمل فی الجنه والعالم فی النار، د علم او عمل دواړه به الله جنت ته ولیږي، خو دی به بذات خود جهنم ته ولیږي. نو ګور هغه وله فایده ورنکه که نه، نفع ورله ورنکه. اوس چې کله د خلکو ته په هغې نفع رسولې ده نو د مرګ نه پسې په کار راځي، خو که په دې علم خلکو ته نقصان رسولی و نو بیا خو یې په کار نه راځي، دا خو د هغه دپاره وبال جان ګرځېږي. نو ځکه نبي علیه السلام قید ولګو چې او علم ينتفع به، هغه علم چې په هغې نفع او فایده رسولی شي، دا علم د دې انسان دپاره د فایدې ذریعه ګرځي، د دې عالم دپاره. او دریم نمبر او ولد صالح يدعو له، یا هغه نیک او صالح اولاد چې هغه د خپل پلار او مور دپاره د رب ذوالجلال په حضور کې دعاګانې غواړي، نو دغه بچی د مور پلار دپاره صدقه جاریه ګرځېږي. دا ګورئ دی به د خپل پلار او مور دپاره دعا د الله په دربار کې وغواړي، نفل به وکړي، تلاوت به وکړي، ذکر به وکړي، درود شریف به ووایي، نیک عمل به وکړي، صدقه خیرات به وکړي. یا الله د دې ثواب زما پلار ته ورسې، پلار په قبر کې پروت دی لیکن د زوی د دې عمل اجر او ثواب هغه ته قبر کې ملاویږي. نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمایي د مشکات شریف حدیث مبارک دی د یو سړي د یو انسان به په جنت کې درجو چته شي، دی به الله ته وایي یا الله زه خو د جنت ته راوستی یم، ماله خو د جنت کې ښه مقام را کړی، لیکن جنت دارالعمل نه دی، دا دارالجزا ده. اوس په جنت کې چې زما دا درجه اوچته شوه نو ما خو د دې دپاره خپله څه عمل نه دی کړی، یا الله زه خو تا بخلیم جنت ته دې راوستیم، خو دا په جنت کې زما درجه په څه باندې اوچته شوه. نو رب ذوالجلال به ورته فرمایي زما بنده رښتیا دی وی، تا د دې دپاره په خپله څه عمل نه دی کړی چې جنت کې ستا درجه پې اوچته شوه، ځکه چې ته خو دنیا نه رالی نو دا دی ما وبخلې را مې وستې جنت ته،
خو اوس خدا دارالجزا د دارالعمل نه دی. اوس د دې درجیو چې ته د پاره تا په خپله باندې عمل نه دی کړی، لیکن چې دا ستا درجه په جنت کې اوچته شوه نو د هغې به درته زه حال وویم چې دا مې تر لپسه باندې اوچته کا باستغفار ولدک لک من بعدک. دا ستا د مرګ نه وروستو تا نه بچی پاتې شوی و، نن هغه ستا دپاره زما په دربار کې د مغفرت دعا وغوسته. ما خو ته بخلی او چې هغه وی خدایه وی بخه نو بخلی شوی به څنګه بخي؟ ته خو ما بخلی خو زه د دعا کوونکي دعا نه ضایع کوم، د هغې په ځای مې درله درجه په جنت کې اوچته کا. اورې ته خو ما بخلی. پته ولګېده چې یاره که بخلی شوي انسان دپاره سړي سالې ثواب وکړي نو هغه ته هم ثواب ملاویږي. که هغه له د مغفرت دعا وغواړي نو دا په شریعت کې منع نه ده، په دغې دعا سره د هغه درجه الله په جنت کې اوچتوي. په خبره ورسېد نو دې کې ډېرې لویې فایدې پرتې دي. اوس مونږ ته نبي کریم علیه الصلاة والتسلیم دا ټولې خبرې وښودې، خو الله پاک وفرمایل چې داسې خلق چې هغوی په دنیا کې ما نه نیکه دنیا م غواړي او آخرت کې م رانه نیکه دنیا نیک آخرت غواړي، زه د هغه دعا قبلوم، دواړه ورله ښایسته کوم. او دا به څومره خوش قسمته خلقي چې هغه دنیا م ښایسته شي او آخرت م ښایسته شي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ډېرې دعاګانې دي، ډېرې دعاګانې دي، خو په دې ټولو دعاګانو کې دا دعا زما ډېره محبوبه دعا ده چې د الفاظو په لحاظ مختصر ده خو لیکن د معنی په لحاظ باندې ډېره لویه ده. د دواړو جهانو خیر پکې دی چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یو منټ هم پې نه لګي او د دواړو جهانو د خیر دعا ده. نبی علیہ السلام فرمایي دا زما محبوبه دعا ده. په خبره ورسېد چې د محبوبه دعا ده نو بیا خو کولې پکار دي. په هره دعا کې دا وایي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حضرت علی رضی اللہ عنہ د دې یو بله معنی هم کړې. فرمایي چې د دې یو معنی دا هم ده چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یا الله مال په دنیا کې نیک او صالحه بیبي راکړي، وفي الآخرة حسنه، په آخرت کې مراله نیکه بیبي راکړي، وقنا عذاب النار، ام په دنیا کې د بد ښځې نه وساتي او هم په آخرت کې وساتي. ځکه نیک بیبي په دنیا کې دا جنت دی او بد بیبي دا دوزخ دی. دلته چې د نیک بیبي وه الله پاک جل جلاله تعالی جنت درکړ، په آخرت کې به هم دا نیک بیبي تا سره وي او د جنت اویا حوري ادنا امتي ته الله تعالی جل جلاله په جنت کې ورکوي چې څوک د اعلی درجې خاوندان دي د هغې خواړو څه وایمه هغې ته الله تعالی جل جلاله بیا په آخرت کې نور هم ډېرې بیبیانې ورکوي. دا د ادنا درجې امتي دپاره اویا دي. څوک چې د اوچتې مرتبې خاوند دی دومره به زیاتېږي، څومره چې تاسو تقوا پرهیزګاري زیاته کوله دومره به درته زیاتې حورانې میلاویږي. او بیا دام دا چې کله یو انسان الله تعالی جل جلاله وبخه او د هغه سره خپله بیبي م وبخله هغه هم نیکه او صالحه وه نو ګوره یاد ساتئ په جنت کې هغه حورانې چې هغه داسې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که یوه د جنت حوره دنیا ته راله او هغې د خپلې خولې لاړې په دریاب کې ور واچولې دا ټول د دریاب اوبه به داسې خوږې شي چې شهد به د خلکو نه هیر شي، خواږه به ترې نه هیر شي، او دارنګې دا ټولې ترخې اوبه به خوږې وګرځېږي. لہذا دا جنت د حورې د لاړو دا شان دی چې په سمندر او دریاب کې وځي ټول دریاب خوږی. هغه حوره چې هغه مطلب دا دی داسې دي چې هغه ګورې نبي علیه السلام په جنت کې لیدلی دي، دارنګ اولیاو په خوبونو کې لیدلی دي، لیکن هغه داسې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د جنت نعمتونه دا داسې نعمتونه دي بې بها بې مثاله چې لا عین رأت سترګو هغه لیدلي نه دي، ولا اذن سمعت وګونو هغه اورېدلي نه دي، ولا خطر فی قلب بشر د انسان پړه کې د هغې خیال قدر لم نه دی تېره شوی. هغه داسې بې بها نعمتونه دي د جنت. اوس هغه حورې چې د هغې صفتونه نبی علیه السلام مبارک بیان کړي دي، لیکن یاد ساتئ کومه د دنیا نیکه بیبي چې الله وبخي او خاوند یې وبخي
او دا خزه الله جنت کې د دې خاون سره کی نو ګوره اویا حوران خو ادنا درجه امتی ته ملاویږي که چېرې د تقوا پرهیزګاري زیاته او زیاتې بیبیانې ملاو شوې الله به د دنیا دې ښځې ته چې د سره وبخله دې ته به داسې حسن او جمال ورکړي چې حورانې به په هغې باندې رش کوي ور یاد سات حورانې به د دې حسن او جمال ته حیراني د دې ښایست ته به حیراني د دې شان او مرتبې ته به حیراني وي نو چې د جنت حورانې په کومه بیبي باندې بیا رش کوي دا به هم د کم کمال خاوند دی به بیا د دې دنیا د بیبي په شانتې نه وي به د الله د جنت د حورانو نه هم زیاته ښایسته کړي ځکه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې یا الله ماله په دنیا کې هم نیک او صالحه بیبي راکړي او آخرت کې هم راله نیک او صالحه بیبي راکړي چې دغه بیبي در سره د جنت حورانې به د هغې تپس خیږي او د هغې باندې به رش کوي نو ګوره چې بیا کله د خپله بیبي هم در سره او بیا تقوا پرهیزګاري دې وي نو رب ذوالجلال خو فرمایي چې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله جل جلاله په حضور کې د ودرېدو نه یریږي هغې له ما 2 جنته مقرر کړي 2 جنت مفسرین کرام دې باره کې فرمایي چې دا 2 جنته وله ورکوي نو دا به څنګه وي یو به د خپلې بیبي دپاره او د د حورانو دپاره او د د هغه نابالغه بچو دپاره وي دا جنت به د دې دپاره خاص پاتې شو 2م جنت وی دی به د جنتیانو ملمنو دپاره وي هلته هم خلک یو بل سره ملاقاتونه کوي زیبا خو هلته بیا د دوکان نه کیکونه راوړل نشته هلته فروټ راوړل نشته جنت کې به هر څه تا ته بس مفت پراته وي چې ملمانه دې راشي دا غم به سر نه شي اوس به ملمانه راشي چېرته نه به وله راوړم تر دې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې جنتی به داسې ډډه لګولې وي او د ده په دې جنت کې چې په هغه سر کې یو بوټی ولاړ وي او په هغې کې میوه وي او هغه جنت داسې نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې زما د ادنا درجه امتی د کمې درجه امتی کله د جنت په دروازه خپل قدم کیږي د ورایه به 90,000 باغونه په نظر باندې راشي 90,000 باغونه د یو باغ نه تر بل باغ به د 90,000 کالو لار وي د 90,000 کالو لار به د یو باغ نه تر بل وي د بل نه به تر بل وي او دی 90,000 باغونه اوس وګوره دا به څومره مسافت وي اوس چې دا ادنا درجه امتی د پاره چې څنګه دی په جنت کې خپل دروازې د جنت باندې قدم کیدي نو 90,000 باغونه به دی په خپل جنت کې ویني دا د کمی درجه والا او د یو باغ نه تر بل باغ پورې د 90,000 کالو لار ده نو چې د اوسط درجه امتی له سور کیا بلا سمري او چې د اعلی درجه والا له سور کیا بلا سمري په خبره ورسېدي نو ګورا چې دې په خپل جنت کې ناس دی کدا د ادنا درجه امتیم دی او د ډډه لګولې ده او د په دې جنت کې چې 90,000 باغونه دی واغ اخیری باغ کې اخیری ونه لګېدلی وي او دې دلته نه وي چې د دغه ونه میوه خو ما خوړلې وې نبی علیہ السلام فرمایي دا وې به لا په خوله نه راغلی چې هغه میوه به ورته دلته کې حاضره پرته وي یا پړه کې به دا وې لا نه تیر شوی چې میوه ورته پلیټ کې ډکره ډکره مخې ته پرته او بیا به دته وي شابه اوسې په خپله باندې وخوره کوم داسې د خولې ته ورشي بیا به په خوند مزه نه پوهېږي نو ګوره د دې انسان چې د په دنیا کې د الله رضا کړي د الله بیا په جنت کې د څومره رضا کوي په خبره ورسېدی الله دې موږ ټول د هغې مصداق وګرځوي وما علی الا البلاغ المبین